ډیره قیمتي شپه ده چې دغه شپه شروع شي جبریل امین د اسمان نه راکوش ملائک ورسره په زرګونو لکونو ملائک راکوش شوي په دغه شپه. مونږ کورونو کې ودیو ښه په خوب کې سیټیانې وایي ښه ګیرونه پکې بدلی ښه قسما قسم اوازونه په خوب کې کوي هغه لیلة القدر او دا ټول کور ښه بېغمه ودی بېغمه او په لکونو ملائک راکوش شوي او په ځمکه کې ګرځي. کم ځای ته ځي جماعت ته ځي نه چې کم کس ویښي او عبادت کوي یا تلاوت کوي یا ذکر کوي چې ویښي نو ملائک خواله ځي وي السلام علیکم سلام پې پیش کی سلام پې ورواچي هر هغې کور ته او هر هغې جماعت ته او هر هغې بیټک ته ځي چې په هغې کې ویښ سړی وي ویښ ودوله نه ځي ښه نو بس ښه ښکلی ټول کور ودی 40-50 کسانې ښه ټیټ ودی او دا په لکونو ملائک راکوش شوي او په ټول کلي او علاقه کې وګرځي او لاړ شي هدې سحر راپاسي پېشمنې په ودو کې او جومات ته مانځله راشي لیلة القدر ته لاړ او بعض کتابونو لیکلي دي وایي دا جبریل امین نه دی دې پکې د سړي سره سلام هم وکړي السلام علیک سلام وکړي د سړي سره وایي د هغې سلام نښه دا ده چې چا سره سلام وکړو جبریل امین نو وایي دله به دې به جړغونی په دغه شپه دله به جړا ډېره ورځي په رنګ کې به فرق او دې به جاړي جړا به وله ورځي دا د دې نښه به چې د سره جبریل امین سلام کړی دی دا دومره قیمتي شپه ده خو د الله شکر دی چې دا چېرته ګینټه نه ده دا چېرته 2 ګینټې دي چې دقې 2 ګینټو کې مونږ ښه ټیټ ودیو چېرته نه دا شپه د ماښام نه شروع شي او د سحر د اذانه پورې ده ټوله شپه دا ملایک ګرځي نو کو دغه شپه حاصلوئ نو بهترین طریقې چې دا هغه اعتکاف دی بس د معتکف نه دا نه پوت کیږي په لنډو خبر څومره غټه پیدا معتکف وکړل مونږ چې کم سړی بیکاري او کاري بل څه ته اعتکاف ته کښېنه که نه چې دا جومات خوشې نه پاتې یا به فقیر د مټ نه ته کښېنه د اعتکاف ته چې دا جومات خوشې نه شي دا اعتکاف دا کار دی دا کار کول دی چېرته بنیاد که نسته دي که چې یو کس ته وایي چې ته کښېنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بنفس نفیس اعتکاف ته ناسو پخپله به ناسو پخپله امام الانبیا به ناسو چې په کم کال وفات کېدو 20 روجې اعتکاف وکړو نو یو به د لیلة القدر فضیلت دویم د معتکف څه پیدا وشي خبر یې دویمه پیدا د معتکف دا ده چې دی به 10 ورځې با جماعت منځو کې دا دی بل ځای نشي کولی او بله پیدا معتکف چې منځو کې نو په جومات کې ناست شي که نه دی د بل مانځه په انتظاري او دا حدیث دی چې څوک د مانځه په انتظار کې ناست وي نو الله ولې د مانځه مره اجر ورکړي نو معتکف ته هر ټیم د مانځه مره اجر میلاویږي چې دی ناست بله فایده د ګناهونو نه بچ بد نظري نشته دی چغلخوري نشته دی غیبت نشته دی کنزل نشته دی جګړې نشته دی څومره غټه فایده یې وشوله چې اعتکاف ته ناست نو بعضې خو کینې د جومات نه مروره ځان له ښه ماحول به په جومات کې د حجرې جوړ کړي دا اعتکاف نه دی ښه دې مرګتیاګانو له اعتکاف ته مه کښېنئ عبادت ته کښېنئ عبادت وکئ عبادت په دې فیسبوک لاسې چا ورکړي نو دا خو به حقیقت نه و هسې به چا ورکړي خاصې خبره قیمتي وه یو کس وی نیا مې اعتکاف ته ناست و فیسبوک لی ورکړ وی چې راووته نو 20 بړستنې پکې سړلې وي 20 بړستنې په اعتکاف کې سړلې وي یو خو دغه اعتکاف ته چې زنانه کښېني او دنده پکې بړستنې سړي د دغې دپاره کښېني چې فارغه شوه نو دا اعتکاف نه دی ښه نو یو معتکف چې دی د ګناهونو نه محفوظ دی بل معتکف چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل وکړو څنګه چې تراوی سنت دی داسې اعتکاف هم امام الانبیا کړی او حدیث مبارک کې راځي څوک چې یوه شپه او یوه ورځ اعتکاف وکړي 24 ګنټې دی الله 3 خندقه د جهنم نه لرې کړي 3 خندقه او یو خندق دومره فاصله ده لکه د ځمکې او د اسمان ترمنځ 3 خندقه الله لري دا د معتکف ته دا اجر میلاویږي سبا به بیا ډېر خوشحاله یې
چې اعتکاف وکړي او د اختر پسار مانځله روانې خدایا مال نن دغه اعتکاف بدله راکړي خدای لیلة القدر دی یقیني اوموندله